یو څو خبرې د ترونو عرض کو. سړی چې تکبر نه کوي نو څه به کوي؟ عاجزي به کوي. د تکبر په مقابله کې عاجزي، عجز، انکسار، ځان ښکته ګڼل او دا سوچ کول چې زه خو ډېر کمزور یم، او بل مسلمان ته لوی کمزور نه کتل، بل مسلمان د ځان نه ښه ګڼل، بل مسلمان د ځان نه لوی ګڼل. نو چې یو سړی دا قسمه سوچ په خپل ذهن کې واچي چې زه خو کمزور یم، زه خو عاجز یم، زه خو ګناهګار یم، او دا بل مسلمان زما نه بدرجه ښه دی، نو رفعه الله، رسول الله مبارک فرمایي دله به خدای اوچتوالی ورکړي، خدای به اوچت کړي، دله به خدای عزت ورکړي. دا خو قانون دی او د الله د کتاب فیصله ده چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. خدای چې چاله عزت ورکړي، قسم دی که دا ټوله دنیا مخالف شي، د هغې عزت کې یو ګوته کمی نشي راوستی. او چې الله څوک ذلیل کوي او الله غواړي چې دې ذلیله کم او په دې معاشره کې ښکته کم، که د دنیا دا ټوله بادشاهي او دولت ونه ورکړي خو عزت به ونه ورنه کړي. عزت او ذلت، صحت او مرض دا ټول د رب العالمین په لاس کې دی او موږ محتاج هم خدای پاک ته یو. د ترمذي شریف یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو څو څیزونه دي چې په هغې زه قسم خورم، قسم. پیغمبر مبارک فرمایي چې زه په دې قسم خورم. یو په هغې کې دا دی چې څوک سوال کوي نو مال به نه زیاتېږي، بل ته لاس نیولي سترګې به نه مړېږي، غنا د زړه به نه راځي، دی به تر مرګه پورې دقسې د بل جیب ته ګوري او تر مرګه پورې به دی د بل پیسو ته او د بل ډوډۍ ته به په اسره کې پروت دی. په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کې چې زه په دې قسم کوم چې سوالګرې سړی دی به غني کېږي نه، د زړه کې به اطمینان نه راځي، دی به هر وخت بل ته ځان محتاجه ګڼي، د بل نه به تمه کوي. چې پیغمبر مبارک په قسم وخوري زما وروڼو، نو دې کې څه شک کېدی شي؟ زمونږ خو د ایمان دی چې د حضور پاک خبره بې قسمه به موږ منو. پیغمبر مبارک خو هغه شخصیت دی چې د پیغمبرۍ نه مخکې کافرانو د هغه صدق منلی چې دا رښتونه دی، او د پیغمبرۍ نه پس هم د پیغمبر علیه السلام په جامه چې ته د دروغو داغ نه دی راغلی، څوک نشي ثابتولی چې په دې مقام کې د دروغ ویلی. دا یوه شو. او دویم چې رسول الله مبارک په قسم خوري هغه دا چې یو سړی بل ولا راشه ورته وایي چې ما وبخه او ما نه غلطي شوې ده او ما معاف کا، ما دنه سپېړه استرا ما درته کنزل کړي دي، زه درله رالم ما معاف کا. اوس شیطان څه وایي؟ شیطان وایي که دې وبخه خو ته لاړې پرېوتې، که دې معاف که خو ستا عزت لاړ تباه شو، که دې معاف که سبا خلک به څه وایي مړه خو سپېړه ورکوه بیا معافي غواړه معاف کوي، دا خو زما عزت لاړ، زه خو به هله اوچتېږم چې د دې سپېړې بدل په سپېړه والم، زه خو به هله اوچتېږم چې ده یوه راکړې ده ته دوه وباسم، زه خو به هله اوچتېږم چې ده سپېړه راکړې ډز وباسم، زه خو به هله اوچتېږم چې ده کنزل کړي دي او زه کنزل هم وکړم او یو څو سپېړې هم ترې وباسم. شیطان سړي ته وایي دا چل وکړه، په دې کې ته ښکته کېږې، په دې کې ستا عزت بربادېږي که مفتو کې او خیراتي بخې. او رسول الله مبارک څه فرمایي؟ وایي زه په دې قسم خورم، حضور پاک وایي چې که چېرته چا چاته وایي چې ما سپېړه وویسته، ما کنزل وکړل، ما معاف کو، د معاف کو، دله به خدای عزت ورکوي. عزت خو د خدای په لاس کې دی، رب العالمین به دله عزت ورکوي، پروردگار به دې اوچتوي. په دې د دواړو جهانه مبارک سردار قسم کړی او په دې رسول الله مبارک قسم په خدای عمل کړی دی. داسې نه ده چې پیغمبر مبارک په دې عمل نه دی کړی، په دې عمل کړی دی. عقبه ابن ابي معیط یو لوی کافر و د مکې،
او د مکې په کافرانو کې بدماش ټیپ سړی او یو ځل راغی او د حضور پاک د مرۍ مبارکې ته د سټ ته صادر واچو او د صادر له داسې ول ورکړ ولې ولا ورکړ او پیغمبر علیه السلام په مانځو چې چکې ورکړ نو حضور پاک په ځمکه راغورځاو په خدای قسم حضرت ابوبکر صدیق راغی او صادر یې د مرۍ نه ته لرې کړ اتقتلون رجلا یقول ربی الله ای ظالمانو څه دنه غواړي نه دنه پیسې غواړي نه دنه مشري غواړي نه بادشاهي غواړي نه درنه سرداري غواړي څه غواړي صرف دقه یو ټکي وایي چې زما رب الله دی او دا بوتان نه دي نو هغه سړی وجنه لیکن رسول الله مبارک هغه سره گزاره وکړه یې ورته ونه حالانکه پیغمبر مبارک د یو قوم خاوندو حضور پاک د یو طاقت خاوندو حضور پاک د یو نسب خاوندو اسی نشو کولی دغه وخت سره خو ورته سپېړه ورکولی شو که نه پښتانه وي ځان به در باندې ووام ته زورور زار به در باندې ووام خو بدل خو به درنه واخلم که لیکن پیغمبر مبارک دا نه دی کړی او د حضور پاک په صفتونو کې په پخوانو کتابونو کې چې کوم صفت راغلی دی هغه څه دی ادا دی چې دی به د ستغې په مقابله کې نرمي کوي دی به د بدو په مقابله کې بد نه کوي عفو به کوي د خپلو ملګرو کې دا بانډیسیان خو به داسې وو چې هغې خو به د دې عامو حالاتو نه ناخبر وو هغې ته خو پیغمبر علیه السلام به یو نظر ولیده لا پوره د دین او د شریعت د ادبو نه نو خبر نو په یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې ناستو یو باندې راغی او د پیغمبر علیه السلام دا صادر داسې ونیو او زور یې ورکړ چې د پیغمبر مبارک په دې سټ هغې صادر چاپه جوړه کړه دومره زور یې ورکړ او ورته څه وی تاله چې خدای کوم مال درکړی دی چا به د هغې نه مال راکړه پیغمبر علیه السلام ورته موسکی شو حالانکه که دغې وخت کې ورته راټه راټلی شو سپېړی تېسته سپېړی ورکولی شوه ستغه یې ورته ویلی شوه ورته ویلی شو چې دا د خدای مال دی خو دې کې ستاسو نه کېږي ښه دا چې چا جهاد وکړه د هغه دی مله مرۍ له ولې زور راکړې په ارام کښېنه اطمینان سره نه موسکی شو ورته او صحابه ته یې ورکړې بله شی وله ورکړي داسې عجیبه خوی داسې عجیبه مزاج او یو ځل چې دا بانډیسیان راتاو شو خو سخي ډېر زیات پیغمبر علیه السلام ته خو دومره سخي و چې یو سړي ولا قرط راوړل قرط ته د شملو نه جوړېږي د افغانیان یې پېژني تریو شی دی تریو ډېر ارزان شی دی ارزان بیا او دا ترې پخوا زمونږ په دې بانډو کې به کېدی تره به یې ورته وي داسې اوږدې غوندې وي تره ورته وي دی بادرنګ په شکل نو هغه وله تره راوړه او څه قرط او څه دوه درې ټوکړې ډوډۍ وله راوړه رسول الله مبارک سره هغه وخت کې چې سره سپین را لېږلي وو موټی د سرو نه ډک کولی ورکوي دا نو حضور پاک خو سخي ډېر زیات و نو دا خلک به ترې تاوېدل ماله راکه ماله راکه ماله راکه ماله راکه نو دقسې په یو ځنګل کې ترې خلک راتاو شي وایي ماله ماله ورې کړل نو آخره کې یو کس د رسول الله مبارک صادر هغه صادر اونه کې ونښته نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل دا صادر خوراک یې که نه د خدای بندګانو دا خپل صادر خوراک یې وی ارمان که زما د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي دا به هم مې در کې تقسیم کړی ما ته به بیا شوم نو ویلې ښه دا تواضع دا عاجزي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې او هغه خلک یې بخلی دی هغه خلک چې قسم دی عقل وي چې دا د معاف کولو خلک نه دی مکه مکرمه چې کله فتحه کېدله دا رمضان وتمه هجري وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رشته داران دي یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دا دوه کسان دي او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې خلکو سره ملګري وي دا دقسې ملګري دي او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړ چې مسلمانان شي خو هغوی نه مسلمانېدل الټه به د حضور پاک بد وي نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړو یا خدای
د دنیا پردي دي مسلمانان کړل. خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي، الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي دي، خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی، خدای دا به څنګه دوزخ ته ځي. یا الله دا خو مسلمانان هر وخت به یې د دې دپاره جړا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول. چې کله مکه مکرمه فتح کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه، خو پروردګار یې کله لږ وروستو کې د دواړو په اړه کې ایمان ور واچو. دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي. یو ورته یې لکه څه کوې؟ وایي موږ خو مسلمانېږو، موږ راځو. نو صحابه پې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوسغلېدل. وایي د الله رسول ابشر، مبارک شه مبارک. څه چل شوی دی؟ وی هغه دوه کسان چې تا وله ټول عمر خدای ته جړلي دي او تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي، هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، هغه دواړه را روان دي او مسلمانېږي. د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي مقصد حاصل شي، بنده خوشحاله شي. چې دی واورېدل بس حضور پاک غوسه شو، وی پام کوئ چې دا دواړه ماته رانه شي، د دې توبه او د دوی ایمان بالکل نه قبلېږي. بس خو یو څیز به حضور پاک له چې به کله غوسه رانه که نه نو د غوسې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو. ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غوسه نه ده کړې، چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غوسه ورتله. د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی اخیستی، او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غوسې ته ودرېدی نه شو. بیا به دومره غوسه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته، د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. نو هغې پورې به دا الفاظ وې چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی، مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی، او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی. دا به بار بار وینو د حضور پاک غصه به سړه شوه. نو نبی علیه السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي، وی ګوره چې را نږدې نه شي، پام کوئ چې را نه شي. بس دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي، اوس راځي، اوس خو مکه فتح کېږي، اوس خو به دې خامخا راځي، بس د دوی اسلام نه قبلېږي. هغې ته چا ووایي چې مه راځئ کار نه کېږي، نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي. هغې وایي موږ څه د یارې نه دا کار نه کوو او نه یریدلی یو، موږ د زړه نه دا منو چې الله یو دی، د زړه نه دا تسلیمو چې دا زموږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. دا موړه ته دا خبره کو شوې ده، اوس قبلېږي که نه قبلېږي خو بس موږ منلې ده خبره. صحابه بنال ورور نبی علیه السلام ته داسې سپارښتونه کول، حضور پاک غوسه وینا. د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، اراله سپارش کوي نبی علیه السلام سره په دې سفر کې ده. وی د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې، د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف یې تورې راوچتې کړي دي ادې معاف کړل او دا نه معاف کې. د الله رسوله تا خو په حیواناتو رحم دی، ستا متعلق قرآن ویلی چې دنه زیات رحم کوونکی بل نشته، په دې خپلو ولې رحم نه کې؟ حضور پاک ورته وفرمایل ای ام سلمې دې زما بېعزتي نه ده کړې، زما د رب بېعزتي کړې، زما نه ده کړې، زما یم کړې ده، زما د خپل بروستو کو د یو ته مې وویې چې یروره ته خو ما پېژنې، ما او تا خو یو ځای لوبې کړې دي، ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې دي، ما او تا خو یو کور کې لوی شوي یو، تا ته پته نشته چې ما چېته دروغ ویلي دي، تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومې چې زه د خدای پیغمبر یم، ته څه دلیل غواړې؟ ته نه خبر چې د دروغ نه یم او د خدای رسول یم. ده څه وې؟ ده وې دا خبرې پرېږده، ته دلیل وې که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي، زما په نوم
او د هغه اسمان نه را رواني او زه ورته ګورم او زما لاس له راورسي او پکې خدای پاک لیکلی چې دا د ما پیغمبر دی په دې ایمان راوړه بیا هم نه کوم. ام سلمې اوس وایه که دې پاس ومنه او دې بل څه چل وکړو دې بل ته مو وایي چې ګوره مه کوه ته خو زما رشته دار یې نږدې رشته دار بې ستتره بې پردې او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم ما خپله دعوه نه ده کړې الله لېږلی یم او ګناه څه ده څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې پیسې ده نه غواړم دولت ته نه غواړم مشري ده نه غواړم سمه لار درته ښیم چې الله یو د شریک نه لري بس دې کې څه دي قیامت ومنه قبر ومنه دوزخ ومنه زه خو درته ستا خبرې کوم زه خو مشري اوټ نه غواړم دې زمانه کې لکه خلک اوټ غواړي یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې خو دنیاوي مفاد خو ده نه غواړم د څه چلو که د هغې په مقابله کې د زما خلاف شعرونه جوړ کړل دې شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغه څه راپسې په شعرونو کې اووې چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده اب ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله دي خو زما دا چل کړی مسلمې څنګه وبنه ما خو دوی له چغې والي دي خدای ته مې جړا کړی دا چل دوی کړی دی بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غوسه خو چې څوک ور مخامخ شي غوسه ختمه شي عاجزي پکې ډېره زیاته ده نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې یو آیت ته تخیم دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کښېنې او دا ورته ووایه او که مخ د نه اړی مځی ته دا ورته ووایه کیدی شي کار وشي هغه آیت سو هغه و چې یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته ویل یوسف علیه السلام ورونو خو یوسف علیه السلام په کوی کې وغورځو هغې خو یوسف لاړ مړ شو ځکه لوی کوی هغه د ځنګل کوی چې هغه تاترین کوی وي هغې کې ور وغورځو جامې یې ترې ویستې او کوی کې ور وغورځو او ته لاړل او پلار ته یې شرمه خوړلی دی او چې څنګه یې کوی ته لاړه که ما راته وختي مو چې خدای دې حفاظت کوي والله که څوک دې مړ کړي چې خدای دې ساتي والله که څوک درته نقصان ورسوي ای مسلمانانو خپل خدای ته چغې ووهئ ای مسلمانانو الله نه وغواړئ ای مسلمانانو زموږ هر څه د الله په قبضه کې دي موږ په هر څه کې رب ته محتاج یو والله که دا یو ویښته تاله څوک جوړ کړي یا یو ویښته او چې دا ویښته درله خدای سپین کړي چې په دنیا په دارو یې واپس تور نه کړي د خدای داسې قدرت او طاقت دی یو ماشه چې در باندې راوست یو نمرود کبر وکړه کبر نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې کبر وکړه او نه زه نه منم او ابراهیم علیه السلام د دنیا دلیلونه ورته پیش کړل او ابراهیم علیه السلام غوندې عاجز طبیعته پیغمبر په پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان زاره او جړه او عاجز طبیعته پیغمبر بل نه تیر شوی ولی قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم هر وخت به خدای ته جړل آه به کول او فریادونه به کول او صابر انسان هغه ابراهیم علیه السلام داسې اور ته وغورځو چې دغه وخت کې د نمرود د دې د غټ اور کیدی نه شو رب ورسره څه چل وکړه نمرود ته خو ځان ته ډېر طاقتمن وی نمرود ستا خو فوج هم شته نمرود ستا خو پولیس هم شته نمرود تا سره پیسه هم شته نمرود تا سره تورې هم شته نیزې هم شته غشي هم شته هر شی شته خو زما قسم دی که د ما د ماشي مقابله کولی شي نشي کولی په بله طریقه م الله وجلی شو په تبه هم وجلی شو په ټوخي هم مړ کولی شو په پالج هم وجلی شو سر رګ یې ورته شلولی شو په شلو طریقو الله وجلی شو هارټ اټیک باندې هم وجلی شو لیکن الله ورته ښایي چې که ته ډېر طاقتمن یې خو زما د ماشي مقابله نشي کولی یو ماشی وله په داس پیمه کې وردر نه کو او نمرود د هغه ماشي د لاسه مردار شو نو موږ به خلکو ته وی نو خلکو وی مړه ماشی وجل نو چې دا ډینګې راغی که نه ډینګې نو هغه جنکۍ چې پړونې چې ته په خوب کې هم نو لیدې بورقې یې په سر کړې مونږ خو مړه شو ورته وایو چې بورقې په سر کې مخونه پټ کې لاسونه پټ کې خپې پټې کې نو زموږ نه مني خو چې یو ماش راغی وي په بله ترې نه خلاصېږي دستانې واچوې لاسونو ته جرابې واچوې خپو ته چې په خپه مو نه چیچي او چې په لاره ځای بورقې په سر کې چې ته په مخ د لټک در نه کي مې د خدای
د حکم او د مولا په حکم د عمل نه کوو چې یو ماشې درته راولېږي یو ماشې نو اوس بورقه په سره که نه په سره ډینګي ویرس پنجاب نه ټیم راولو دا وکو علاج یې نشته دا به څه کېږي او ماشې راغی او ماشې لاړه ماشې وده شو ماشې ویښ شو والله که ټول ملک کې د ماشي تر ننه پورې علاج چا سره شته دی کولی شي الله که نه شي کولی بشیر جان وایي چې هغه نمرود ته که ماشې ننوتی په خپه ګوډو وایي نو مې بشیر جانه تا ورسره کبډي کړې وه تا لیدلی و ته خپه ناپ کړې وه چې په خپه باندې ګوډو دا بعضې علماو لیکلي دي بهر کیف الله ته پته ده چې څنګه به خو الله وایي چې کبرجنه که تا سره هر قسمه کبر مې خو زما د ماشي مقابله هم نشي کولی او ابرهه که ته ډېر کبرجن او په بیت الله حمله کې دا غټ کبر دی که نه که ته ډېر کبرجن او ته په بیت الله باندې حمله کې او تا لښکر د خرو اسونو نه دی د اتیانو لښکر دی راوستی دی ابرهه د اتیانو لښکر راوستی او په بیت الله حمله کوم او چې څوک به مخې له ورتلل ابې بېغمه کول او چې د چا څاروي به ورتلل ابې ته قبضه کول یو لوی دوم دام او هیبت که را روان دی په بیت الله حمله کوم د رسول الله مبارک نیکه دی عبدالمطلب د هغه څاروي یې ونیول عبدالمطلب ته چا وی ستا څاروي خو ابرهه ونیول وی ښه وی او وله ورغی عبدالمطلب د حضور پاک نیکو نو مخ مبارک یې داسې ځلنده روښانه و چې چاته به مخامخ شو خلکو به د دې مخ قدر کو عزت به کو نو چې سینګ ورغی نو دا ابرهه په خپل تخت باندې ناستو په سفر کې به ځان سره هغه خپل تخت ګرځاو چې سفر کې به زه په دې تخت باندې ناست یم نو چې عبدالمطلب یې ولیده نو بې اختیاره وله د تخت نه راکوشو د هغه اثر پې وشو وجاهت ورته وایي په عربۍ کې مخوریستوب هغې په اثر وکړه لکه دا خو ډېر ښایسته سړی دی ښکلي عزتمن وله راکوشو ورته غاړه وته ته څوک یې زه عبدالمطلب څنګه رالی صاحب وی زما اوښان دي ما له خپل اوښان راکړه ابرهه ورته وایي ډېر قمقل سړی هوښیار نه اوښان څه شی دی ما په زړه کې ستا دونه قدر راغی چې ته مې ولیدې چې ما وی که دا سړی ما ته وایي چې دا بیت الله مروانه و او زه ترې نه زه واپس ځم ما د یمن نه کم ځای نه رالم د دې بیت الله ستاسو د دې بیت الله د روانوالي دپاره دا کور درته روانوم چې ته مې ولیدې مې یاره که ده ما ته وایي چې زه نه واپس ځم دونه قدر مې ستا په لیدو په دې زړه کې پیدا شو نو ته ایله بیله اوښان غواړئ عبدالمطلب ورته څه وایي وایي زه د اوښانو رب یم د چا رب یم رب مالک ته وایي د اوښانو او د بیت الله رب زه نه یم اڅوک دی بل دی زه خپل اوښان غواړم رب پیش او بیت الله پیش زه د اوښانو مالک یم خپل غواړم د هغې مالک بل دی که تپوس در نه کولی شي اوبه کوي که نه کوي نه به کوي او عبدالمطلب ټول قوم ته وځي بار وځي پرېږدی دا بیت الله ورته چې روان یې کړي که خدای ته تپوس کولی شي اوبه کوي که نه کوي نه به کوي چې دی روان کړي موږ بیا جوړ کړو د طاقت یې نه یو الله څوک لرل ابرهه تا سره هغه مخلوق دی چې په ځمکه د هغې نه مضبوط مخلوق بل نشته د اتي نه مضبوط مخلوق بل نشته دا زمری د هر حیوان ښکار کوي لیکن تر ننه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی د اتي په سرمن د ده غاښونه نه ښخېږي دا یې سرمن خدای پاک ورکړی دی اتي دې نشي راپرځولی هغه له دومره طاقت خدای ورکړی دی دا بېله ده که چېرته کمزوری اتي وي یا بیماري رنځوري او راوې پردی بېله خبره ده لیکن اتي تر نه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی دومره مضبوط طاقت ابرهه تا سره خو اتیان دي را روانې تا سره خو فوج او پولیس دی را روان دي تا سره خو نیزې دي تورې دي او غشي دي په دوم دام را روانې خو زه دې په داسې څیز وام چې د هغې نه به په مارغانو کې کمزورې مرغۍ بل ني ابابیل توتکري باندې دی نه ورسره نیزه شته نه ورسره توره شته نه ورسره غشې شته په دقې دی وام ابابیل رالل د دې توتکرو په شکل مارغانو هغوی د دریاب د طرف نه رالل او هر یو سره 3 کاڼي یو په یو پنجه کې بل په بله پنجه کې یو په مخوکه کې او په سر د پاسه ودرېدل او چې کاڼې به هغه ځای نه راخطا کړو په دې سر به ورننوته او لاندې به ترې ووت ټول لښکر ریز مریز ختم ټوټې ټوټې شو
فجعلهم كعصف مأكول ټول ټوټه ټوټه ریز مریز. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وی ته نه ګورې څه چل مې ورسره وکړه، اتیانو والا سره تي لښکر مشرتي څه مې ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تدلیل، هر څه مې ورته ختم کړل او داسې مې کړل لکه چې څوک بوس او یا یو شی ټوټې ټوټې کې او چوره چوره مې کې دقسې په دا میدان مې وغورځول درته. وایي ډرون هم لږ دې ته ډرون وایي، میزایل دی دې ته میزایل وایي. نه شخ شته او نه شوق شته، نه ریډار شته او نه څه بل څه شته، ټولې اول. رښتیا ووایه کولی شي د خدای د طاقت مقابله څوک نه شي کولی. نو کبرجنه کبر مه کوه، سر به تر کمې پورې اوچت وړی، کبر به نه کړي، لویي به نه کوې. انسان چې کلم لویي کوي کبر کوي رب العالمین خفه کېږي په دی، او چې انسان څومره پورې عاجزي کوي رب پې خوشحالېږي. او الله وی حدیث قدسی دی الکبریاء ردائی، لویی زما جامه ده، که زما جامه کې ما سره څوک سر دننه کوي قسم دې په خپل ذات چې ذلیله کوم. زما دې صادر کې به څوک سر را دننه کړي چې دا مال راکړه، پرېږدم نه به پرېږدم. نو چې څوک زما صادر کې لویي زما صادر د سر را دننه کوي، ما سره ځان برابرې لوی خو زیمه قسم مې دې په ذات کې ذلیل کوم، نه پرېږدم ذلیل کوم به. نو ته به څو ورځې سر اوچت یوسې خو بل ورځ به دې په خوله کې مچان بنګېږي. سر به اوچت یوسې خو قبر کې به دې بیا پته ولګېږي، په دنیا کې به دې خدای پاک ذلیله کړي. نو کبر به نه کوې بلکل. نه به ګاونډي په ګاونډي کبر کوي، نه به خان په غریب کبر کوي، نه به مالدار په فقیر کبر کوي، نه به موټر والا په سیکل والا کبر کوي، او نه به پلار په زوی کبر کوي، او نه به د زوی مالدار د پلار باندې کبر کوي، نه به رور پرور کبر کوي. کبر څه شی دی؟ انسان بسی. زه حیران یم په دې خبره چې انسان بصیره د کبر بسی. د په خېټه چې در راشي خو بیا د اسمانه پورې یو چغه دی، خو چې فالج ووایي کولی شي چې اوس په دا یو ساعت کې د دې لاس نه دله سمسی جوړولی شي، یو ساعت کې د دې خپې نه دله کونټی جوړولی شي. بیا به د لاس هم په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی، بیا به خپه په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی، او په دا یو ساعت کې د دې خولې نه درته ډیوه جوړولی شي. لاړې به ته بیږي، بچي به دله پاک کوي. دا خشته وجود، ښکلی وجود، طاقت والا، دولت والا چې بالغ ته به ډډه والې وه ګوته باندې به د اشارې کولې، دا وکړه دا وکړه. دا لاس به دله شل کې ګورې مه کوه، دا خپې به دله شل کې ګورې مه کوه، کبر به نه کوې. د پېښور کې یو جومات چا جوړ کړی ډېر اعلی، نو زه یې بوتلم وایي مونځ به پکې ړومبې ته کوې، بیا به پکې مونږ مونځ کوو. ما یې خلاف شو، یاره چې ورغلم ډېر ښایسته جومات یې جوړ کړی و، ډېر مزېدار شاندار. نو اکثر دا جوماتونه پخوا به زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړو. نو ما لکه دا جومات هم جوړ کړی دی، دا چې تا کم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی؟ وی نه، دا خو موږ په خپله جوړ کړی دی. لکه ډېر ښایسته قالینونه و، اے سی ګان پکې لګولي، ډېر ښایسته ماربلې ټایلونه یې پکې لګولي. یاره وایي دا خو داسې وشولې چې زموږ دا جومات ډېر پوټی نه و، او داسې کچا پوخ و خو د کمزورې و. بس ماسخوتن کېناستو، یو کس پکې اواز وکړي هلکه ځان له پخې بنګلې جوړه کړه، د خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي نو لګیا یو بنګلې جوړو، او د خدای دا کور داسې دی، دا د کتو دا ناستې جامې پکې د خورو کېږي، دا جوړو نه راځئ چې جوړې کړو. بس بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده، بلم وی ډېره ښه ده. بس هم حق دی لکه زونه صبر کوو، نن یې غم کوو، چنده نه غواړو. که چاره کړې ورته انکار نه کوو، او که چاره نه کړې چنده نه غواړو، په خپله جوړو. د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم، 15 لکه لګوم، 3 لکه لګوم، د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم، د خدای په دې کور یې ولې نه لګوم. بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې، بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما، بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما، بل اواز وکړه 15 لکه زما، بل وی 10 لکه زما، بل وی 3 لکه زما. مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه، دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده. په هغه ځای یو سړی را سره په صف کې ناست، هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا، نوم یې واخیسته، خو زه تاسو ته نوم نه اړم، نیک سړی دی، ښه سړی دی، ګیراجي دی، هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي. ما وی ډېره ښه ده، خو هلکه بار نوز وګورئ،
محلې نه بار نوځو که چاره کول انکار به نه کوو خو بار به چنده نه غواړو بار به کټ نه ږدو بار به کوڅه په کوڅه نه ګرځو خفه کېږې ما نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکره یې وسره او دا لوډ سپیکر یې وسره دین یې بدنام کړ ځای په ځای شکرې دي او ټوکرې دي او کوڅې دي او لارې دي او بازارونه دي لکه خپل کور نه چنده غواړي د خدای کور دی وشرمه بس ته خپل جومات کې چنده غواړه بس نشي کولی مې کوه وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو خان بابا څوک دی غټه اجره لري زامن غټ مالداران دي په اجره کې 5-6 غټې غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي غټه اجره چې پېښور دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی د هغه په کنالونو اجره ابشارونه دي په اجره کې اوس خان بابا مونږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده ناخلو او په خپله یې جوړو د پکې 15 لکه ورکړئ مثلا د 10 لکه ورکړئ د 2 سیخو منه د ماربلو منل د داو منل د دا م ورته وورل خان بابا ته مونږ وی چې خان بابا به هم پکې یو 6 لکه روپۍ 6 لکه نه یو 15 لکه د مالدار دې سې پې نه کېږي وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده جیب ته یې لاس کړې 200 روپۍ راوویستې 200 تاسو هم ورپورې وخندل 200 بشیر جان وی 200 خو ځان ته یې زیلوټ کوم 200 روپۍ یاره یقین وکړه که چېرته 200 وکړې نو به ته هم ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي ماشوم هم نه دی 200 روپۍ راوویستې خان بابا 200 دي دا 200 خان بابا تا د مونږ خبرې واورېدې د دومره لکه د دومره د خښتې وی بس هر څه کوي که دا والی الی که نالی نورې نشته مونږ وی دا 200 دې په دا میز کېده ورته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیانې یې که نه سوارلی دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي لړو دا مړه وی دا خدای کور دی خدای غني دی لکه بېشکه خدای غني دی بېشکه غني دی نو د هغې څه مطلب دی چې د خدای کور به نه جوړوي خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي دا زمونږ د خلکو خبرې دي الله غني څه معنا خدای بې پروا دی الله غني څه معنا چاته حاجت نه لري الله غني څه معنا چا نه سوال نه کوي ځان دپاره الله غني څه معنا چاته محتاج نه دی د هغې دا مطلب نه دی چې د خدای کور به نه جوړی د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي دا خبرې غلطې دي کبر یې وکړه موږ لاړو موږ وی بس تا خان بابا پرېږده زه بس د هم په دې پیسو جوړېږي سهار هم چې مونځ وکړه هغه سړی چې هغه د خان یاد کړی هغه ډرایور و وی هغه ډرایور راته چې خان بابا نه خبر یې موږ وی نه وی بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی نه خوله کار کوي نه لاس کوي نه خپه کوي او پېښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی وایه که نه اوس خدای کولی شي که نه شي کولی موټر دی ستا او ستا لینډ کروزر دی او ستا ټوپک دی او ستا قوم دی تا پیسه ده او ته وایې چې یم خو زه یم ملا صاحب پکې سي ګیره پکې سي پټکې پکې سي مدرسه پکې سي جومات پکې سي ته پکې سي ته څه شي د غلو بوجۍ جومات کې خو عبادت کېږي ګیره خو د پیغمبر سنت دی پټکې خو د پیغمبر په سر والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکي څه کول ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه موږ له ګیره پرېښوده جومات کې خو پیغمبر منځ کړی دی جوړ کړی دی نو زه ځکه کوم که نه دا خو ته پیغمبر ته سپک ګور کبر به بلکل نه کوو زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځئ دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو لویي به نه کوو عاجزي به کوو ته ګوره رزق به خدای درکوي قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسیم روزي به خدای درکوي قسم د خدای په ذات دلته د تناسیم قسم د تخرم عزت به خدای درکوي حیا به خدای درکوي کبر به بالکل نه د پیغمبر مبارک په نقش قدم بدو کنه مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو مونږ د رسول الله مبارک امتیان مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم ځو مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو زمونږ امام ابو جهل نه دی زمونږ امام رسول الله مبارک دی زه ولې د انګریز پیښې او نخرې کوم
زبلی دا یهودی پیخی و نخری کم، زبلی دا اندو پیخی و نخری کم، زب دا رسول اللہ مبارک نقشه دا اللہ خواخوم او زب اخپل لور دا بی بی فاطمه نقشه خواخوم او زب اخپل لور و اخپل خور لا دا بی بی عائشه نقشه خواخوم پا دی با خوشحالی گا زب پا دی پولو دریگم پا دی با کبر نکم چی دا پولو دی یو صحابی منس کاو نظمکی لی پوکی ورکخ دولا و دولا پوکی ورکه چې تندی ته مې خوره لري شي حضور پاک ورته وی افلحه ترب وجهک مخ په خورو ککړ کا پوکی مو په مخ مانځه کې پرې چا تندی دې په دا خورو ککړ شي زوبه چرتا خور الله هلته خدای خبر چې په خور کې موږ سره څه کېږي تیارې خورې چې لاړ شو څه به کېږي د مارونو ماران به لړمانان به چینجي به په دا خورو کې کفن دے خور بشی ختم بشی ڈانچہ بجوڑ شی التا یہ سب نہ پکارے کدل تر اے یو مثال بدر کم چیتا پہ پیشے دا غنم تا دانا چی ترسو خوری شوینی دا دنا تیغ روزی دا غنم دانا تا پرومال کے ان غاڑا پالمارے کے دا پپرج کے دا بم اقا سے پرتی دا دنا با میوہ کل روچتی گی دا دنا با شنا پانا کل جوڑی گی چی دے زان خوری کی ځان خوري کې دنه څانګه ووته ځان یې خورې که د میوه ونیوله ځان یې رک که نو دی کامیاب شي نو ځان خورې که چې کامیاب شي ځان ښکته که عاجزي وکړه من تواضع لله رفعه الله ته ګوره چې خدای دې عزت درکوي او که نه درکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړو یوسف علیہ السلام لا اللہ سے چلو کدی خود کبر ہوکا لو یہ اکڑا اگا یوسف علیہ السلام پردے غلام پردے نوکر بیا جیل تلال او اخرہ کے خدای پاک دا مصر بادشاہی ولا ورکلا اللہ چکے کولیش بادشاہی ورکلا دا غلی مالک ورس شو دارون غلی تا محتاج شو ورلالال تلال ورلا اگا بیا قصوک دادا پی جنگل ورالا اوہو دا خو زموږ غرور یوسف دی مونږ خو یې دی خو به ختمي اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو نن یې لاسته ناست یو اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو نن یې لاسته ناست یو نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی هرونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی مونږ غلطي کړې ده نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي همدا خدای پیغمبر لا تثریب علیکم الیوم زه هیڅ ملامتیا نشته ځان ملامته مه ګڼئ یغفر الله لکم خدای مو بخا معافی کړل نو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه دواړو ته وایي ورشه حضور پاک ته مخامخ کېنئ دغه ټکې ورته ووایه چې دی رالل حضور پاک ته مخامخ کېناستل نبی علیہ السلام ته مخ داسې واړه دی بل طرف ته رالل کېناستل هغې ته مخ داسې واړه دی بیا دې طرف ته رالل هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیہ السلام رونو ویلی و تالله قسم په الله لقد آثرک الله علینا تعالی خدای اے پیغمبر مبارکہ پا مونگ دیر لوی فضیلت در کرده وین کننا لخاطئین امون خطا کاری مونگ نا غلطی شوی ده مونگ معافی قوارد بس رسول اللہ مبارک تا چی دا اوے ناوی لا تثریب علیکم اليوم زمڑا اس ملامتی ام نشتا یغفر اللہ لکم خدای مبخا دیم ورطاو نوے چی دا مولی غلطی کولا دا شیرون دی ولی ما پس جوڑول دا زما دا اللہ بیزتی دی ولی کولا بس خبر خطا دا زمونږ کابرو کې هم دا نقشې پرتې دي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی یو سړي به وی دا کافر دی وی مولانا قاسم صاحب ته چې د پلان کې جومات امام صاحب ته کافر وی وی ها ما ته کافر وی او تا ته کافر وی ما سره کې سوچو چې ما کې به د کفر سوي کنه ما ته خو نه دی معلوم زه خو ځان ته مسلمان ویم زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسم داسې به څوک وکړي
چې تا ته څوک کافر وي زه کافر یم ستا هغه پلارم کافر ستا هغه نیکم کافر ستا هغه مورم کافره وه او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي ته کافر یې نه سار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واغېستل اقه ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړه شاته ورپسې په مانځه ودرېد خو نه دی خبره خو مخکې مونځ کوي چې سلام سنگ وګرځه ویې کتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ دی ملا صاحب خو لاول ویرېد چې خدایا اسنه را سره باس شروع نه کړي د سره به څوک باس کوي مناظرې لنی راغلی باس لنی راغلی او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې زه په څه کافر یم ما سره کوم ځای دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغی کونډۍ ماته کې ورته کېناسته مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي وایي تا زما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شی دی کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به ته اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري ملا صاحب ورو وروستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړېد نه جی داسې څه خبره نشته نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره مه یارېږه چې د تا سره باس کوم مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم در نه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته نی معلوم خو د ملتبۍ ده الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس استاد جي معافي غواړم مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دون اثر وشو چې هغه راغی مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید یې شو د هغه مرید شو د معافي غواړم من تواضع لله رفعه الله او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزوری د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی د لومبۍ زیرې په ده کوي بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هیڅ هم نشته الله د الله رسول هیڅ هم نشته دا کار کوم چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي کوم اودس چې وکړم زه یم بس په ما د خدای حق دی چې 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي نو زمارونو مونږ له پکار دي چې مونږ کبر نه کوو مونږ لویي نه کوو مونږ سر اوچت نه وړو بل مسلمان ته سپک نه ګورو د بل مسلمان بېعزتي نه کوو په کور کې د ښځې بېعزتي به هم نه کوې د ښځې ښځه خو ستا لاس ته ناسته ده که هغه ستا په لاس کې قیدي ده هغه ستا ډوډۍ ته محتاجه ده که ته هغې ته پلار هم یادې او د پلار کنځل هم ورته کې غریبه غږ نشي کولی که ته ورته مور یادې غریب غږ نشي کولی که ته ورته د دنیا پیغورونه کوې نه هغه خواره غږ نشي کولی او کور کې تا ته محتاجه ناسته نو په ښځه ګوره ډېر خلک کبر کوي زدونه ورسره کوي زد ورسره شروع کړي او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که نه چې یم خو زه یم که زه هر څوک هم دا ښځه ترت نشي کولی بېشک اسم نشي کولی خو خدای خو یې شته که نه دا ښځه هم د چا بندګۍ ده که نه الله خو یې شته نو په بچو په ښځه په کور کې خویندو په میندو مور په لوڼو په بچو کبر به بالکل نه کوم عاجزي ښه په دې الله خوشحالېږي الله دې په مونږ کې عاجزي پیدا خدای پاک دې مونږ د کبر نه وساتي الله دې مونږ د عاجزیت توفیق راکړي الله دې مونږ د جګړو نه وساتي الله دې مونږ د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي خدای ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ توبې قبول کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ مردگان وبخي زمونږ د دې خټه سردار جي صاحب ورور عزیز جي صاحب مخکې وفات شوي دعا ورته وکړئ چې رب العالمین یې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک یې وبخي او الله تعالی اخرت خوشحالۍ نصیب کړي د دیدارآباد کې ما ته پرون چا ویل څوک وباسي څوک حضرت ګل کاکا او دعا وکړئ ما ته پرون چا ووایي حضرت ګل کاکا زمونږ دیدارآباد هغې ته هم دعا وکړئ نو سه چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي وارثانو له خدای صبر ورکړي یا الله چې څومره مو زمونږ دلته کې د جای مارګې سجاد د هغه خور وفات شوی وه د عمر زو
جمع مستقل دی خدای پاک دی وبخي او چې څومره بیماران دي دوه کې رب العالمین ورته شفا ورکړي او دا زمونږ د جمع مرګري دی بس ورلی دا والد جان علي صاحب هغه بیمار دی هسپتال کې پروت دی او سخت بیمار دوه کې رب العالمین په رحم وکړي الله په رحم وکړي خدای چې څومره بیماران دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله تعالی شفا ورکړي او ډېر مرګري دوستان علما د لری لری زین یو ځای بل ځای ناراضي دعا وکړي چې خدای ټول له برکتونه ورکړي الله خیریتونه ورکړي بعض زمونږ بعض دوستان دي دکانداران دي او موږ لري په مینا په محبت راځي ډېر مینا را سره کوي دعا وکړي چې خدای پاک ولا خیر خوشاله ورکړي روزګارونو کې خدای برکت واچي د چا چې نوکرې نشته خدایا د حلال او فراخ روزي ولا ورکړي کله چوک تنگ دست دی الله فراخ روزي نصیب کړي زمونږ یو بل مرګ دی کارخانو مارکیټ موري بیمار ده لوکه چې الله شفا ورکړي خدای چې چا مونږ ته دعاګانو ما ته ډېر خلک ټلیفونو کې همانه ير شي چا په خلی ویلي چا ټلیفونونه کړي او د چا سم مقاصد دي خدای ته ولا پوره کړي زمونږ دا دعا قبول کړي او یو قدم باندې دې مرګرو له خدای اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي خوشاله او خدای دنیا سره دین خکې الله دنیا سره مخیر خکې او الله په جبم کنزل مراولي په جبم ذکر راولي په جبم درود شریف راولي په اندامونو رانه هغه عمل والی چې الله ته په خوشاله د دنیا ژوند لک سات تیر بشي خو خدای دې مخیر خکې خدای دې قبر خکې خدای دې ځن کدن خکې او الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې جنت ته بوزي او دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر وبدي خدای زموږ نصیب کړي وصلی الله تعالی خیر خلقی محمد وعلى وصحبه اجمعين. دا یو مرګري تاسو کې چې بعد علاقو کې دا رواج دي چې خدای وفات شي نو د وفات نه پس جنازه درې ځایونو کې کېږي دا په شریعت کې نشته په شریعت کې دا نشته چې جنازه درې ځای کې به جنازه چې والی نو مقبره ته وړي او کستړي شي دی بیا خبره بل مرګري وي چې عیسائی يهودي هندو سره یو ځای خوراک کول بالکل کول شي خوراک یو ځای وسره کول شي دا غیلوخ استعمال شول شي کنه لاول خپل لوخ استعمال کا که خپل دی دا غوي می استعمال او که خپل دی نه نو بیا دا غوي لوخ استعمالول شي خو وی دا او دا ذهن کې واچو ته عیسائی يهودي العالم خولې شي او د عیسائی يهودي نه علاوه د هندو شو یا د روسي شو یا د چینی شو یا د مجوسی شو دا غي عام خوراک خولې شي خو الاله نشي استعمالول